ټول ته د خپل طرفه د خپل خاندان د طرفه سلامونه احترامات په خیر راغلی وایم او ستاسو ډېره زیاته مننه کوو شکریا هم کوو چې خپل وخت هم وباسو او خپل قیمتي وخت په راتګ هم دا غونډه درنه کړه نن چې کمی سټي زمون سره موجود دي زه نظر اچوم هر یو میلمه هر یو مشر زمونږه په خپل ذات کې دننه پوره اداره ده او هر یو شخصیت په خپل ژوند کې ډېر خدمتونه کړي او لګیا دي ګرانو میلمنو دا مجلس زما د مشر مرزا باچا په یاد کې منعقد شوی دی کوم چې د دې کال په 14 جولای باندې وفات شوی او دا ټول هغه ته د درناوي او د خراج عقیدت لپاره راغلي دي زه فکر کوم چې موږ به د مرزا باچا د مبارزې د هغه د قربانۍ سره صرف د خراج عقیدت په ورکولو سره نشو ادا کولی ځکه مرزا باچا ډېر یو اوږد جدوجهد کړی و خوا هغه د وطن دپاره و خوا هغه د قومي بالادستۍ دپاره و او یا د قومي برادرۍ دپاره و زه مرزا باچا په هغه شخصیاتو کې شاملوم کوم چې صرف زما دپاره نه بلکې زمون د پښتون قوم بلکې د ویژن دپاره هغه یو سورس اف انسپایریشن او مخې ته زه ستاسو ته دا د یقینداني درکوم چې د هغوی د خدماتو سلسله به انشاءالله جاري وي په هغې کې به هېڅ کمی نه راځي زما بابا د امن او د ورورولۍ سیاست کړی او زما خاندان به د هغې د سیاست به انشاءالله مخ وړاندې وځو زه په اخر کې یو ځل بیا ستاسو د ټولو شکریه ادا کوم په اخر کې زه خپل بابا ته یو شعر ډالۍ کوم که زه ستا د سترګو تور وم ته زما د زړه قرار وي زه د هغه د چمنګون یم چې د کوم ته مالیا وي د بابا په لار روان یم زه هم ستا په لار روان یم چې ټول قام درته دعا کړي ته زمونږ هغه سلا یې ډېره مهرباني کوم مشر صدر صاحب بادشاہ حسین ملی رہبر آفتاب احمد خان شیرخوا صاحب صوبائی وائس چیئرمین جناب ڈپٹی جنرل سیکرٹری فاروق احمد صاحب دانیہ گل ایڈوکیٹ صاحب ملاکن ایجنسی صدر تسوات او زما د قومي وطن پارټۍ او نور پارټو راغلو مشرانو السلام علیکم نن چونکې زموږ دا پروګرام د مرزا بادشاہ د تعزیت په سلسله کې منعقد شوی دی زه تاسو ټولو ته هرکلی ویم شکریا م ادا کوم او ډېر زیات په تاسو فخر کوم چې زموږ کوم ورور مرزا بادشاہ د قومي وطن پارټۍ په بیس باندې په دې علاقه کې کوم خدمات ادا کړي وو او یا بچي لګیا دي ورونه لګیا دي کوي د هغې زنده مثال دا دی چې د مختلفو پارټو ملګري هم د هغه په یاد کې ناست دي زه ستاسو د ټولو شکریا ادا کوم خان مخکې هم دعا له راغلی و دعا یې کړې ده سکندر حیات خان شیرپا هم راغلی و خو د خان خواهش و چې موږ تعزیتي ریفرنس وکړو په هغې کې دوباره یې موږ له عزت راکړو موږ د خان او د خپلې پارټۍ ډېر زیات شکریا ادا کوو او دادګاري ونه ورکوو چې انشاءالله قومي وطن پارټۍ چې څنګه په PK 14 کې مخکې وو انشاءالله هغه ورځې لرې نه دي چې ستاسو دست شفقت په موږ باندې وي موږ ته خان ستاسو ټولې مبارزې او ستاسو هغه یقین دهانۍ او ستاسو لاس موږ ته یاد دی قومي وطن پارټۍ په PK 14 کې موږ ته په ډالۍ کې نه وه میلاو شوي همدغسې د 18 کالو د جدوجهد په نتیجه کې قومي وطن پارټۍ داسې سټیج ته موږ ورسوله چې زموږ په صوبه کې صوبایي کینډیډیټ
راغی بیا ستاسو د شفقتو چې په هغوی هم لاس کېښودو منسټري هم وله ورکړه او د هغې نه علاوه 18 کاله مونږ په حزب اختلاف کې تېر کړي دي خو چې ستاسو مهرباني وه په مونږ باندې مونږ د چا نه کم نه یو پاتې شوي مونږ په دې علاقه کې خدمات کړي دي زمونږ د هغې زنده مثال نن چې زمونږ د غانټول ګل کومه جنډه ده چې په هر ځای کې د هغې بورډونه لګېدلي دي په اربونو ګربونو روپۍ تاسو لګولي دي دا ټول زمونږ د دنځو خلک ستاسو یاد ساتي او خصوصا د دیر خلک ستاسو مینه یاد ساتي ځکه چې ستاسو مشر رور زمونږ په دیر سره کومه قرباني کړې ده هغه زمونږ سره کوم عنایات کړي دي هغه د هېرولو نه دي نو ستاسو مینې ته مونږ سلام کوو وخت لږ دی سیکرټري صاحب بار بار وایي چې مختصر خبرې وکړئ زه ستاسو په راتلو زړه د کومې نه شکریا ادا کوم او د ټولو ملګرو د مختلف پارټونو راغلي مشرانو ته سلام علیکم او ډېره مهرباني الله تل خوشحاله لري السلام علیکم که مونږ خبرې کوو نو ډېر وخت به تیر شي او د هغو کم کردار سیاسي جدوجهد هغه چې دی هغه به ختم نه شي خو دلته مشران هم ناستې خبرې به کوي خو زه د خپل تقریر ټیم هغوی له ورکوم او میرزا باچا ته د عقیدت پیرزونې د قلندر مومن په دې اشعارو سره پیش کوم چې ګلستان کمی په وینو تازه کیږي ګلستان کمی په وینو تازه کیږي هر ازغی دې هم زما په زړه کې مات شي او د جهان ښکلي به څه کړي نه پوهېږم قلندر مومن که بې وخته وفات شي ډېره مهرباني دا غونډه جوړه ده نو دا د میرزا باچا طبیعتي ریفرنس دی او زه د میرزا قومودن پارټۍ د خپل مشرانو طرفه نن چې د دې ملاکنډ ډویژن او د دې ضلعې سره تعلق مشران او کشران نن چې څونه په غونډه سره راغلي دي زه د هغوی د زړه د کومې نه شکریا ادا کوم او د میرزا باچا باندې خو د هغوی وراره ډېر ښایسته باس وکړو چې میرزا باچا همیشه موږ له په داسې سخته کې لاس راکړی و چې تاسو د انګریزي ټول قوم ته پته ده چې په داسې وخت کې هغوی زمونږ د پی کې کانډیډیټ شو چونکې هغه وخت کې بیا موږ بالکل بیا سري وو خو د هغه یادونه اوس هم زمونږ د قوموطن پارټۍ د مشرانو د کشرانو ټول هغو ته یاد دي ځکه چې هغوی ډېر زیات زمونږ سره کشران سره به ډېره مینه کوله زمونږ سره زمونږ کشران مشران څومره چې مونږ ملګرتیا وم په هغه باندې ډېر زیات ټینګړي وو الله دې وبخي الله دې واړه جنتونه ورکړي او زه د خپل ملي رهبر عبدالرحمن خان شیرپال صاحب لکه څنګه چې زموږ تحصیل صدر صاحب وي زموږ مشران خو دعاګان نه هم راغلي وو خو د هغو دا ارزو او تمنا وه چې هغو بیا یو ځل د میرزا باچا دې کور ته د جدي ریفرنس لپاره راغله او دې کورنۍ له یو عزت ورکړو نو ډېره مهرباني زه د هغوی شکریه ادا کوم او د دې نه بعد به د پی ډي ایم ملګرو سره رابطې شوې وې د دې نه بعد به زمونږ یو 10 منټه د ګلاباد د چوک پورې مونږ یو ریلې کوو چې په هغې کې به زمونږ سیاسي پارټۍ او زمونږ د انګریزي څونه عوام دي او ټول به زمونږ سره په دې کې لږ شرکت کوئ د مهنګایۍ خلاف به مونږ یو ریلې کوو نو ستاسو به زمونږ سره ډېره زیاته مهرباني زه دې وخت کې د شنګلې زمونږ ملګري وکیل صاحب مسعود وکیل صاحب ایډوکیټ هغوی په دې وخت کې د هغوی شکریه ادا کوم په دې هغو ډېره لاره فاصله وواله خو چونکې خپل ټایم ته ځان راورسولو د هغو د زړه د کومې شکریه ادا کوم ډېره مهرباني او زه یو ځل بیا د اندوزي او د ملاکنډ ډویژن د مشرانو د ټولو د زړه د کومې شکریه ادا کوم ډېره مهرباني والسلام علیکم